أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کی دنیا نے بے رغبتی رغبتم دارے مخیر مجاهدونو تذکرہ الله وکړه. وسوی د جهاد لپاره ډیر معانی دي، خاص کر خزا چې د نه کړي جهاد دی، جهاد شو دکړه ایسه سره بوزدل شي. مالداری تجارتونه الله ګوردام عثمانه وانړي زوینه مجلس شغلا ډوري کړي شوی دی. چا ډوري کړي؟ الله. چا ډوري کړي؟ شیطان. چا ډوري کړي؟ الله. اسباب درې مینې چې بکېلي للناس دي خلق الله يحب الشهوات، محبت دري خواهشات من النساء چې زنانه دي، والبنين الله بچي، والقناطير غمال جمع کړي شوی من الذهب والفضه سره سپین شی به مقدار ذکر کړي چې مړه څومره، خاص کر ابن جوزی ذکر کړي. والخيل چاغ دي مسومه چاغ نه خدار باندې کوي دې مقام کې امتحان دي. والانعام او غاغانی پس مالنا والحرث فصل. بعض علماء عجیب تفسیر ذکر کړي دې مقام کې الله یو عجیب تفسیر بیان کړي. انسان چې بالغ شي ټول نمک کې دار معنی من النساء چې رمړه خزه وکم د کله تذکر اور معنی کړي چې کله وشي نو والبنین به ورسه بچي غواړي ایرو بچي الله راي بچي چې وشي والقناطير به مال جمع کوي. مال چې جمع کوي ول خیل به گاډي غم کوي ایرو گاډي مش پکار دي شو ویلو دام چې جمع شي ولنعام بینو میک او غا پکار ده شو دوه پاره مسور پاره ام شي برابر شنو اوس وی شفتل لپاره پسرم پکار دی والحرس. عجیب ترتیب الله ذکر کوي. الله مړه دا سامان د دوکیره په دې دوکا نشي اخرت ته توجه واړوي. ذالک متاع الحیات الدنیا، دا سامان د ژوند نه ویری. والله عنده د الله سره خزه دوا پسیری جنت ته جنت ورسات اوس بشارت لستا کیدات الله راوړي. قل ما نوایا ایستا زره اطلاع درکم بخیرم په غره د تاسو دې مخکې شینونه کزو بچي او مال او گاډي او فصل او مالونه د دې غره شوخه انسان لالچی نه وای او کنه څه شي راغله للذین خاصه چار پار چیریږي هر چار پار نه جنت یریږي عند رب د سر جنات باغون لري تجري بيګه من تحت ادعين نهرنا تحت الاشجار تحت القصور بلډینګ لاندې الاشجار ونه لاندې کله سړی کې سکور کې وشي ایسره کور مالک ورته وي مړه ځه مخبل راځي کور جوړو التم دا کارینو جواب نه خالدین فیها همیشه به پای کې واسواشم ببینه باګ کړه شوی. بنگله ډیره مزیدار ده. سړی دې بنگله جوړ کی مخه چمن جوړ کی کیسه ګلونه بوټي او چې د ژوند ملګری نه کنه سړی خېدیږي الله به بدرکم متحرمانه پاکي د غلط اخلاقونه هیڅ نه پاسنا. ابن قیم سے د دې باره کې به کتاب لیکلی حاد الارواح ابي ځان لو غوري اي کې د هر صفات ذکر کړی دی د جامع دی د لاړو دی د سی بھائی دی د عمر. دا خو څه کې الله عجیب خبره بل واوري ورزوان رضامندی من الله د الله د خانه تنوین د پاره تقلیل چې معمولی الله زراجي شم بس مزيدي الله د رضا کوشش وکړ دی. والله بشیر الله تعالی لیدن کړي بل عبادت بندگانو لرا بشیر او سبب معنا علم دی. ورسات کی الله د جنتیانو صفات عمل ذکر کړي. الذين انسانان يقولون شوي ربنا يا رب زمون اننا آمنا يقين من ایمان راوړي فاغفر لنا ما کوم لا ذنوبنا من ګناهنا وقنا وسات من عذاب النار دور د عذابنا. جواب د الله نه غواړي
الصابرین الله وی صبر کوونکي تکلیف دی ګرمي دا روزه ده تندره د قران درس دی د شپې قیام الليل دی فقر دی په دې ټول شینو باندې صبر کوي ګنا نه صبر کوي په طاعات صبر کوي مشکلاتو تقریبا یو سلسو آیاتونه دی بارکی شپږ څوي کا حدیث شپارس یو لسسار او شپارس په دې نه ته نیم ذکر کړی رښتونی دي والقانتين الله عاجز کوم کې او خرچم کوي والمستغفرين او بخون کې بلا سار پیش نمی وخت کې الله نه بکنه غواړي الاثار منه پیش نمی سار کې وسو یې وسار درس نه شوتله ولی شپې وی وړي دي پیش نمی لږه روچ شو بیا آرام کو نه الله بکنه بغواړي دا ځوان به سقوب کی یره وسار مو زمختیو کې به هم ډډ ولا اوس بجو پوری ودو دا اوس کمال نه دی تقریبا شپږ آیتونه دریش احادیث دي بارکې دي چې دا خو ناروا دي عالم په باندې مستقلی ساله لیکلي عبد الله ابن مسعود بچا سره دیوالي جوړولا ودا شاو ګورې سار مازنه سقوب کوي کنه بیا او بس دیوالي پاتې قرطبي لیکلي کوم اسمه غوانه چې انسانو دکېږي د اسمه کې راغواړي چې الله دې برباد کا حدیث کې راځي فاطمه رضی الله عنها ودوا نبی صلی الله علیه وسلم په باندې والا پلاتو چوچته شلوري دی وخت کې رزق او اخلاق تقسیمېږي دا سار منځنه چې ورسره خو کې دا مقصد دی مړ یو فاطمه یو زېماز ما د اخلاق مو چد دیو رزق مې موچد دی شمه ظلم دی دا علی فرمای سوچ اوچت مرتبه غواړي به خوبي وکړي خلک متل کوي کنه سوچ خوبونه کوي نو میخه نر کټه شي کوي دا چې کله مړ شي به دې ارمان مونږ لراشي څه کار کوي ته قلار ناس په دکان کې قلار ناس بارګین کې قلار ناس دې شون لاندې یره چې مو خوبونه کو سر په باندې درندي نه الله یې سار وخت کې ما آیات ما دي جن بل باب وحی دلیل الله توحید حق دین دی اسلام شهید الله منا بیان کړي الله شهید الله منا بیان شهید الله منا وحی کړي الله شهید الله منا قضا شهید الله منا امر شهید الله منا احکام الله څنګه وایي کوي د خپل توحید شهادت خوري معنا غانې دي د څه خبري بیان کړي انه یقینا الله تعالی چې لا اله الا هو نشتره حق د بندګۍ سوا دا غنو ملائکم گوئی کوي او اولو العلم او خاوندان د علم قائما بالقسط الله اهتمام کوي د توحید ملائک نه مراد هغه ملائک چې الله سره دي چاویل عام ملائک اولو العلم عالمان مفسرین ذکر کوي د آیات په تشریح کې چې دا آیات د علماو د لپاره ډېر د افتخار آیات دي الله د ځان سره یې کړی دا نتیجه سره دلیل لا اله نشتره حقدار د بندګۍ سوا دا غنا العزیز الحکیم الله تعالی زور او حکمت والا دی زور اور دې په دشمنانو باندې نه هلاکی د الله حکمت لري یو دمه الله یې غیر کوم يهود وی چې حق دین يهودیت ته نصارا وی حق دین نصرانیت ته مجوس وی مجوسیت ته دی آیات کې الله ویلي حق دین هغه اسلام دی حق دین قران او سنت دی حق دین د محمد صلی الله علیه وسلم دین دی دی په سره روانه غي ان الدين یقینا دا حق دین مقبول دین الله په نسبت اسلام دی وسو اختلاف شو کوي مولا ولې کوي کینه پکې ده ومختلف الذين لا اختلاف نه کړه هغه چې ورکړې شوی دوی علم د کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر سیدنا شدوی لراغ علم علم دوی لراغ مولا رکه معلوم دی چې دا عمل په حدیث ثابت دی دا عمل د نبی صلی الله علیه وسلم عمل دی عزت کې راغلی بس د مقتدیانو د یره د وجنه مقابله شروع کړه یره کدی عمل لازم چې دا جایز نو خلک بداوي چې مړ دم مذهب پرې خو دم مذهبي مولا نه دی سر صاحب میرا خراب شي بل او بل کوم وای چې دا مسله جایز ده
نو د درس ملګری بووي چې مړه پروم پور دی رد کو پر عمل نه څنګه مانی هیڅ عزت کراش الله یې مولا کې ډېر لوی کینه ده وسوي دی مولا کر انجام اخر کفر لاړ شي استهزاء د نبی رسول سنتو کی ومن يكفر الله چا چې انکار وکړ د الله د ایتونو فإن الله سريع الحساب یقینا الله سريع حساب ولا دی سار نماز پکې الله سبحانه پورې بار خلاص علي رضی الله عنه چاته پوښتنه چې موږ د دومره مخلوق سره الله حساب څنګه کوي ویل کښین چې پورس کې د ټول مخلوقات الله د رزق بندوبست کوي تک شان د حساب به موږ کړه څو بنه پوي ګوار چې د رزق مسله الله برابر کړه مارغان ولا حیوانات ولا ورسات کو اس طریقه مناظره حاصل داره شپېته کسانو د نجران نراله ځان نیمډیر ګل پوښ کړی و کیسه چوغیا چولې وي د سرو سپینو بټنې موالې وي دا غتمه ما چولې وي دورې کوم کپڑے نبی صلی الله علیه وسلم چې مسجد حرام لاره لري التفات ونه کی سبب به التفات ورته ونه کی درې مورز عبدالرحمن او علي دوی ویلي چې موږ تاسو د آشنا خو موږ راغوښتي موږ سره ګوریم نه دا کپڑے بدلې کوي سره سپین لري کوي نبی صلی الله علیه وسلم د متکبرون دا غرور ماتاو هغه زړی سفر جامې واغوندې چې کله واغوستي نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره شروع کړه د اسلام دعوت ورکي زم مسلمانان ملګریم تاسو په پښتنه کوم مسلمانان یې او نو خبر خلاص را کني وسیخ خپل کار کوي فإن دامنا کچر درې خلکو حجت باجو کړه ساسرا حاجمنا حجت نفس دلیل موجت ویل شکل باطل دلیل لا فقلت هو اسلم ما ته شم کړه دا خپل مخلي الله الله لوا چا چې ما تابعداري کړي من تبع تاسو سره د پوښوي د څوګي به زم مسلمان یم ټول مسلمانان سره ورور دي اکه احناف دي کاغه شوافی دي کاغه مالکین دي کاغه حنابلہ دي کاغه اهل الحديث دي کاغه اهل ظواهر دي نور اجتهادي مسله چا په کوم طرف حرکت کړي چا په کوم دا ټول اهل سنت والجماعت د دې ټول په یو بل باندې قدر پکار دي دا ټول یو بل باید مسلمان وي نه کافر اوس کو سمې ټاپي دي خلک سره لګارو ټاپي جوړی کړي دا کافر دی او دا کافر دی او دا حدیث مسلم کې راځي دا سره په خپل کافر شي مسلمان ته څنګه کافر وای نه څومره مسلمانان چیرې هغه کله کوم مسلک سره تعلق لري باز مغرونه دي هغه اهل سنت والجماعت دي هغه بل په دې شي اخر باندې جنت لبوش ومن اتبعن په دې کې رد راغی په شیګانو نعوذ بالله من ذلک شیګان وای د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه په دې خوا ټول صحابه کرام ورته دي شواده شپګونه علي دی حسن دی حسین مقداد دی عمار دی د قشان سلمان دی نه اسلم تو ما مختصم کړي دی وا چې جسمه تابعداري کړي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري صحابه کړي د آیات معنا دا شو څومره صحابه کرام چې دا ټول د دنیا نه مسلمانان لاړ دا ټول جنتین دي ټول زموږ د دین مشران دي وقل هو اوس للذین انسانان لرغوت الكتاب چې کتاب ورکړی شوی او هم پړ اسلم ته تاسو مسلمانان یې تاسو یې فإن اسمكم دي اسلام راړو نو سملار والا شو وإن تولوا كما خوارون فإنما عليك البلاغ تامن دې مسلې رسول الله والله بشير بالعباد الله لذن کې بندگان لرا نور الله غم مکوا ورسات اوس دوی رسجر په باز نور صفاتونو يهود کې عادت داري قران نه منيو انبيا وجني دعا حق پرس علماء وجني عادت يهود داري چې کوم ځای کې حق پرس علماء دي په یو نام بل نام باندې بدنام کی یې قیدین کی یو وجه شهیدان کی ترور کی کوم چې دي آشنایان دي او سره خواږي سوليږي را سوليږي ظالمان به خپل خوشالي او د قوم د خوشالي لپاره بدنام ولګي یره پلانین چې دا انګريزانو جنټان دي ته وګوره چې انګريز دښمنی تا کړې کاوي ته وګوره چې انګريز واګي ته شليګره کرا شلي کاوي
ته وګورئ چې د انګريز تنخواه ته راځي کاغویلا دا بدنامي لګي. ان الذين يقرنوا انسانان يكفرون بآيات الله چې کفر کوي د الله تعالی په آیاتونو قران نه مني معجزات نه مني د الله قدرتونه نه مني ويقتلون وجن انبياء عليهم السلام بغير حق بغیر د جرم شرعینا فی مضارع زمانه استمرار له اشاره وا یا حالات الله بیان کی بغیر حق بغیر د حق دوی نه دی پسې بغیر د جرم شرعینا نه زنا کړي شادي شودي نه قتل کړي نه مرتد شوی د ورځې دیر له سو انبیاء بوده وشل یحیی علال کی زکریا علیہ السلام هر کی زمنګ د نبی په سیم کش کړو اخري شهید کې حکمن وسوي واج انبیاء نه کوم انسانان چې توحید علما دي هم وښني الله نه پریدي ويقتلون الذين وجنا علماء يأمرون بالقسط چې خلق الامر کوي په توحید قسمانه توحید چې انسانانو د الله پسمه کمانه د الله قانون دراشه قران او سنت دا بچو کې من الناس الله عام انسانان انبیاء نه دي نو ببشرهم دي خلق الزير ورکا بعذاب الیم درناک عذاب باندې زیرا خوشالي کې دلته څنګه ویل ببشر مفسرین لیکي دا معنا تحکم ورسره کې نتیجه او جواب د سوال دوی خمره کې څه عملونه ډیر کړی دي الله چې څومره عملونه کړی دا ټول برباد دي یو عمل نه منم زما دربار کې واقع قبول نشي اولئک الذین الله دا انسانان دي چې برباد دي اعمالهم د دې عملونه په دنیا کې آرام نه وي آخرت کې برباد دي او مال او مون بيد الا من الناس انسو کومکن رد شفاعت قهري د الله پونان د الله د چا بدمعشي به نشي چلے دي انت به یو الله امر چلیږي ورسات کې زجر په بل صفات مفسرین لیکي سره يهود رااله رسول الله قال وی به مونږ لري سړي جنا کړی د دې باره کې څه حکم دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته تورات راوړی چې کله تورات راوړ پای کې آیات درجه مو ایسه تی مخواړو مړ مو خو نه منو تورات آیات کړه دی پای سانانو چې کله قران او سنت کې خیر مړ به رامنډه کې فیصله په شریعت کې د مور او د خور او د کزي میراث شي کنه سخت دنګونه وي فیصله په مناسب کو قران کې دا خبر راغلي او د جهاد معاملات نور معاملات چې راشي قران د سره پیژنې بیره دا حکم دی خلقم دی علم ترى تنګوري الا الذين انسانون لرو تنسبن چې ورکړي شوی سره کتابنا نیمګړي مولین دي چې کله دعوت شي اله کتاب الله د الله کتاب لا ليحكم بينهم چې فیصله وکړي الله کتاب او رسول لري ما بین کې ثم يتولى به وګرځي ګوډل د دینه هم مورزونه دوی دې راستون کې يتولى معنا پښبا اعراض کوي پسړه کې سړه کې منی نه دې کې بل مرز دی وېزمن مشرانو سروي کړی د شي بندګي کړي پاک در حلول موږ له باول الله سزا نه راکړي بهم که سزا راکړي سروي کړی په دې جهنم کې ودی نه برسه به جنت لزو الله پیرت کې مړه خو غب شپ دی اسی کتا سره په دې باندې څه دلیل قرآن کې وی سنت کې وی تورات کې انجیل کې زبور کې الله را میدان لګي اسه لګي ذالک بیان نو ما الله ودا سکا یقینا دوی قالو ویل دي اچر دوی جن شیمون پوران نارو داور الا ایام معدودات شپې ورځې شمار کړې شوی سوره بقره کې ویل معدودات دلته ویل معدودات الته مولیان مراد دي مولا لوی جرم ځان له معمولی غني هر چومي انسان دی هغه معمولی جرم ځان له غټ غني مولا کړي جرأت دی وغره کې و معنا ده وغرون دو کړي دي انسانانو لرا په دینه په دین د دوی کې ما کانو یفترون اڅ چې د ځانه میشه جوړ کړي
دین من نه بس تاویل ما ویلې دین خو هغه دین دی چې قال الله قال رسول ویلې تا تاویل ما ویلې دا مولا وې دې مولا خبره چې د قران او سنت نه دلیل نه څوک نه مني واستخوي به خروي فكيف لا منت څنګه عذر قبول شي اذا فاتم الله جماعهم چې موږ بر جمع کو داخله ليومن باورس کی لا ريب فيه الله شک نشته بده کې پورا بور کړی شي کله نفس ناره او نفس لا ما که سبب سزا را هغه عمل چې کوم کړي وهم لا یسلمون پر خلق ما لا یسلمون کړی شي چې عمل لکړي سخت سزا الله ورکینا دا عمل مطابق بدلره بل دلیل د توحید دا آیت بارک مفسرین وایي خاص کر نواب صاحب نقل کړي معاذ صاحب نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وید شو دعا تعالی نه کيم کدو هد دغر په اندازه باندې تابانه قرض هغه الله دا کی هغه ویلینا دا آیت ورته ویلي قل اللهم ورتو یا الله اللهم پاس کیا الله سبیل کی ختم شوا من مشهد راوړو مالک الملک سبیل کی دا صفات د اللهم دې نو لړکا چاوي داسان لمنادا دا یا مالک الملک اے هغه ذاته چې خلق له بادشاہي ور کوي بادشاہي د الله کار دی چانه عقل چاله ور کوي خلقو د خلقو له بادشاہي لپاره د ایمان نه ځان کارګال دا چې توصیف به وګړي د خلقو تابه دا ګمان کو چې د سمګي بسر باندې اوچت ولي امداد راځي شبري کلی به همت انسانان هغه دي چې دین خراب کړي دنیا ځان له وکټلا په دې کې ډیر به همت هغه انسانان دي چې خپل دین برباد کړي بل چاره دنیا لپاره قسم موږ قرآن موږ اخري سن شو تو تل ملک ورکه حکومت چاله چوغاړي وطن ځو الملک اخر حکومت ممن تشاو د چانه چوغاړي وتعز عزت ورکه چاله چوغاړي په دین ذلت ورکه چاله چوغاړي بیا دې کله خیر ستا پلاس کله خیر دی لاس الله صفات دی من بدل الله صفات منو چې کوم داغه د شان مناسب تعویل تحریف منکو چیت نه مراد قدرت دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کوم سره دیت نه معنا د قدرت کوي ورا سره ګور د اعتزال په طرف لاړو شرم د الله په خیر دی پلاس کړي ای ولی ذکر نه کوي قران کې اکتفا را کله یو ذکر کې ابل پری دی خیر راړو شرم مراد دی یدي مقام کې مقام د انعامات ورنو خیر راړو یدي وجنه باز مفسرین ویل کا خاص کرو زاد المسیر کې ابن جوزی چې بيدبي الله لازم نشي انك على كل شيء قدير یقینا انت فارش طاقت علی طاقت الله دې رچت دي عقلی دلیل بلو اوري دا شپخت مول ورځ را وصل د چا کار دی یو وړه کې وبلغټ دا چا کار دی د الله یو رڼا کې وبل تیار دا چا کار دی د الله یو یخه کې وبل ګرمه دا چا کار دی د الله نو اے انسانانو چې دا کارونه الله کې دلیل لپاره چې بندګیم د الله وکړي د عزت تمام دا غنه ولري د خیر تمام دا غنه ولري سوالم دا غنه وکړي تولج الليل في النهار نباس د اشباب د اورس کې وتولج النهار في الليل نباس د اورس پشپ کې یو زیبل راځي یو وړا بل غټ یو رڼا بل تیارو یو یخو بل ګرما وتخرج الحي من الميت روباس ژوندې د مړي روباس د مړي د ژوندینا مسلمان د کافر نه کافر د مسلمان نه جاهل د عالم نه عالم د جاهل نه نبی د کافر نه کافر د نبی نه تیغ د دانی نه دانه دا غتیغ نه بس یو قانون الله کې وکړو وترزق رزق ورکه چاله شو غړي بغیر د حساب نه بغیر حساب نه معنی زیاتو بغیر د حساب نه الله سره بغیر د حساب نه شړی سره بغیر د ګمان نه باز انسانانو سره دومره رزق دی چې به حساب نه کوي بعض انسانان د رزق په شمړ شو بس دام د الله قدرت
ټول ال سوي او رقم ته نه کوي. حدیث کې راځي قرآن کې الله فرمایي به فساد جوړيږي فساد. ورسات کې ادب حاصل داري اے مومنانو د کافرانو سره ګوره دوستانه ونه کوي. کوم چرته وې سره اعلان دوستانه وکړي نو تاسو هم د ایمان نه کنګال شئ. نور تاسو خپل خواخله کوي او کنه کوي. یا ایو لا يتخذ المؤمنون ندنسي مؤمنان کافرانو اولیاء په دوستانه من دون المؤمنین په دشاعت چې تیریږي مؤمنانو نه دی غواړه. مؤمن د پرې خود لاړ کافر الله د مؤمن پرې خودل خو څه کوي د کافر د خوشالۍ لپاره او مقابل دی اوس معمولی مادیاتو کې یو لوی مؤمن په وجني قتل کې په جاسوسي په وکي سوچ دا کار کې نو څنګه چللې. ومن يفعل ذلك شاش دا کارو کې نو فليس من الله في شيء دا د الله نه په هیڅ شي کې نه دی. الله د سره کې ایمان نشته. یو سورۃ یاد ساتي الا ان تتقوا مگر کتا سویریږي منهم دین پیرا څه مطلب پستر تکل شنګو پکې چې اسلام له کنزلو کې وشم دي. الله به خیر دوه کو غوښنه کې ور اطمینان نه دویم دا ګورسته د جګړې په حالات. امام بخاری د ابو دردان خبره نقل کړي وی ډیر انسانانو لمن ظاهری خان درا خان کو خدا زنم په یو بل باندې لعنت وي. آیات دلیل په دې حدیث دلیل په دې چې کله به چار شر د وجه نه چا سره خان درا خان دي زړه کې ولعنت ور باندې وای. اې دین هغه مراد هغه وخت دی چې گیر شو الله وی گیر یره درکې تاسو الله تعالی نفسو د خپل ځان نه ویل الله المسیر خاص الله له ګرځل کارونه دي. ورسره ان شاء الله تقیب ټول احکامات ذکر کو. خوارج نه منو شګانه رمني ورسره اخرت د شریف علم اسه کې جواب سوال دي خلکو ویلي چې موږ له کافرو سره رابطه ساتو د شپې پټ ورزو راپور ورکو د مومن د وجرونو موږ باندې څو خبر دی. الله جواب وکي ټیک دستا په حال باندې هیڅ خبر نه دی مګر یو الله خبر دی کنه هغه سره بس کوي. طبرانی کې روایت هم دی افضل الايمان ان تعلم ان لا معك يسمع كنت بهترین ایمان دی د شاقده بلری چې کوم ځای کې ځون د الله ما ویني علم ما باندې دی. قل ورتوا ان تخفوا الله کپټ کې ما تو چې شنو کړي او تبدو یا کار کوي الله بلا کار کوي دنیا لا علم په معنا د ظهور ويعلم وجدا چې الله پويږي پاسو چې بر دی وما في الارض حكم چلان دی والله على كل شيء قدير. الله پارش طاقت والا دی او چې طاقت ده الله ورسات یرا الله ویني کمل دکړه کبد عمل دکړه قیامت کې بټو سامخ له ودري ارمان بو کې ارمان چې الله کاش ما د ابد عمل نه وکړي کاش کې اسمه د عمل ما به کې تمره مسافه ویل کاسمه کوا اسمان چې د سره مې کړي نه وي خو الله دې ارمان یې پیدا نه درکړي. یوم دا من اتقوا یوما ځانو ساتي دا غورز نه الله وي تجدو كل نفس منذ بك عارف نفس ما عملت سزا دا عمل چې کوم کړي من خیر اند شرط برابر حاضر وما عملت چې کوم عمل کړي من سوین بد مازرا نیک او بد دواړه حتی ظریف اندازه باندې چولې نه وشي ارمان ذکر کوي ارمان بقیدا نفس لو ان بینها وبینه کاش ما بین د نفس او د عمل کې امدن بعیدا نیټه ډیر لري وي مړ چې د سره کوم د عمل نه وکړي الله تاسو لري درکې د خپل ځان نو الله رؤوف بالعباد. الله شفقت کوي په بندگانو. شفقت سمانه لګ عملو کړي راځي شفقت دامنه چاره په سر باندې ساکي خدا چې اسلام له کنزلو کې نه وشم دي الله به خیر دی او کنزل شفقت دامنه
ته مکلف کړي نه په دې کارونو چې ستاسو وسنه بار دي شفقت دا معنا سل کال ګناونه وکړه لیکن په صرف د الله نه بخنه وغواړه په سکند الله معاف کوي شفقت دا معنا الله تعالی بدنم درکړي عملم درکړي بچیم درکړي مالم درکړي لیکن چې الله لپاره د استعمال کې الله په الټا اجرم درکړي څومره عجیب ذات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.